دا حدیث علامہ حیثمی په مجمع الزوائد کی خپل کتاب ہے باقی کے دا حدیث مبارک ذکر کھڑے دے اور روایت تے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ابا ہریرہ فرمائی ز پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره روانو ما حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک روان دے یو ماشوم یا اوکاتا چې دا ماشوم بل انسان بل سړی لاس نه نیولای لاس نه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک بول راغه او دغه ماشوم ته فرمای بچے یا بنیا اے بچوڑیا من هذا دا څوک دی دا ته چې لاس نه نیولای ابا هريره فرمایي چې دغه ماشوم ورته فرمایل چې هذا ابي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زما والد سیب دی زما پلار دی دا چې لاس نه نیولای نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ابا هريره فرمایي چې دغه ماشوم ته متوجه شو ورته فرمایي بچي چې دا د پلار دی کنه زه یو څلور خبرې ارته کوم په دې باندې عمل وکړه اول نمبر ابا هريره فرمایي دغه ماشوم ته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سو فرمایل بچي یا بنیا ولا تمشي امامه بچي چې کله د پلار او والد محترم پلار باندې رواني اغه نه مخ کې مزه نبی علیہ السلام ورته فرمایي وردا دا حضور علیہ السلام په تربیت کې ادب والا حصہ شامل ده ولا تمشي امامه والد سے مبارک نه مخ کې مزه دویم نمبر ته فرمایي ولا تجلس قبله بچے چې کله ستا والد محترم اولاړي تم ادرېګا آغه پورې مکه نه چې ترسو پورې ستا والد محترم نی ناس پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایي مونږ تاسو آیا داسې یو نن سبا دا ځوانان مونږ استاد والد صاحب ناستی والله ما داسې کسان کتلی دي چې والد صاحب په طرف باندې خپل خپې داسې اورغزولي او څورته فرمایي نبی علیہ السلام ولا تجلس قبله او دریم نمبر څورته فرمایي یا بنیا اے بچے ولا تستتب له بچے دا یاد لره ګوره چې په ژوند کې دا سکار چرته اونکړي چې هغه په وجه باندې ستا د والد محترم نوم خراب شي دا سکار چرته ونکړي همیشه د پاره دا سکار وکړه چې دا هغه کار په وجه باندې ستا والد محترم نوم روخاند شي خدای پاک ول څو ورکا الله ول عزت ورکا الله ول احترام ورکا خدای پاک جل جلاله یا په عزت کې نور اضافه موکا ګوره بچي دا سکار اونکړي چې ستا د والد محترم په عزت کې سفر کراشي او څلورم نمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دومره ټیم دغه ماشوم لور کی اور ته فرمای ولا تدعه باسمه بچي چې کله والد محترم ته आवाज کړي نو په نوم باندې ورته आवाज مکړه بلکې بابا ورته یا دادا ورته یا کاکا ورته یا نور داسې محبت الفاظ په نوم باندې ورته आवाज مکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمای په خپل انده په دغه حدیث مبارک کې حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل امت ماشومان ولا د ادب د احترام کتا سودا د څلور واړه خبري وګورئ کنه په دغه څلور واړو خبرو کې ادب او احترام دی خپل والد صاحب نه مخ کې مزه ادب او احترام د وجنه والد صاحب نه وړاندې مکه نه چې هغه ولاړی تم ودرېګا چې هغه کینی زایو بیا تم کینا دام د ادب احترام خبره ده دا سکار مکه چې ستاده والد صاحب نوم پاغه باندې خرابيږي دام د عزت او د ادب احترام خبره ده او هیڅ کله خپل والد محترم ته بنوم باندې आवाज مکوه دام د ادب د احترام خبره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سنت تی سنت چې د خپل د بچی په تربیت کې با د ادب حصہ خامخا شاملې دی وجنه مونږ تاسو له پکار دی چې خپل بچو ته عزت اوخیو د هر مسلمان د هر سپینګری او مشر هر چاته بچي چې تاسو سره څوک ملو شي او اغستانه مشری که په مخ باندې ګیره وی او کنوي بس مسلمان وی کلمې روري هغه به ادب کړي دا هغه به احترام کړي دا هغه به لاسونه خولي هغه چې اولاړي تبم اولاړي هغه چې نین استب نه کینه د معاشره هر یو فرد احترام پکار د چې زما استاد خپل بچی په زړه او په سینه کې ورواچو تبیا ګوره خدای پاک جل جلاله دغه انسان نه څومره خسته انسان جوړي